هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله العظيم. وعن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان ايمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، او كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. انتهي خو لیدونکو د رمضان المبارک خوږه مبارکه د خیر او د ثوابونو نه ډکه میاشت راغله. دا د قرآن میاشت ده، دا د منځونو میاشت ده، دا د عباداتو میاشت ده او دا د صدقو میاشت ده. سپیشلی څلور کارونه داسې دي چې هغه به حیثیت مسلمان موږ له د هغې پابندي پکار ده. یو د فرایضو چې هیڅ یو مونځ زمونږ بغیر د جمع نه ونه شي، بلکې ټول مونځونه مونږ په جماعت سره ادا کړو. دویم نمبر تلاوت د قرآن، ځکه چې دا د قرآن میاشت ده، په دې کې قرآن نازل شوی دی. نو په کوم ځای کې چې درسونه یې هلته خلک درسونو له وخت ورکوي، په کوم ځای کې چې فرض که درس نه وي نو هسې د قرآن تلاوت کوئ. او نن سبا وسایل دي د دې په ذریعه باندې که کوم ځای که معلم دین د قرآن کریم درس کوي هغه اورئ، خو د قرآن کریم نه بغیر د دې میاشتې هغه مزه او خوند هغه یو مؤمن مسلمان نشي حاصلولی. دریم نمبر چې دی نو په دې میاشت کې اهم عمل هغه د شپې قیام دی، چې څه ته قیام اللیل وایي، څه ته تراویح وایي. او هغه نن سبا د بدقسمتۍ نه ډېر مسلمانان او خاص کر زموږ نوجوانان چې هغه دې ته توجه نه ورکوي، لیکن دا چانس او دا وخت او دا د خیر او د سعادت موقع ته بیا نه راځي. د دې وجه نه تراویح کوئ او په قلاره قلاره کوئ. امامانو او قاریانو صاحبانو ته هم درخواست دی چې هغه مونځ د مانځه د روح مطابق کوي، ځکه مونځ د بنده او د الله معامله ده، دا د انسانانو معامله نه ده چې ګینې انسان ته مونږ رکعتونه شمار کړو چې دومره مې دله وکړو، بلکې دا د بنده او د الله معامله ده. نو لهذا مونځ په وقار، په عجزۍ باندې او د قرائت د اصولو د هغې د قواعدو مطابق کول پکار دي، په هغه طریقه باندې کوئ. څلورم نمبر چې دی نو هغه صدقه ده. په دې میاشت کې صدقات چې دي نو ډېر لوی اجر او ثواب لري. نبی صلی الله علیه وسلم د ټولو نه زیات سخي او په رمضان المبارک کې به د هغه د سخاوت مثال داسې بیان شوی دی حدیث کې لکه تیزه سیلۍ، داسې سخاوت به یې کاوه. او په نسائی شریف کې حدیث دی، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په رمضان المبارک کې افضل عمل چې دی د فرایضو نه بعد نو دا صدقه کول دي. مونږ ټولو ته د رمضان المبارک هغه حقیقي خوشحالي به الله حاصل شي چې په دې کارونو عمل وکړو. الله دې په مونږ له د عمل توفیق راکړي. دا رمضان د الله د ټولو امت لپاره د خیر وګرځوي، لیکن که مونږ په دې کې دا اعمال ونه کړو نو بل طرف ته د الله پیغمبر دام فرمایي چې هغه سړی د تباه او برباد شي چې د رمضان المبارک په میاشت کې د هغه مغفرت ونه شي او په الله ځان ونه بخي، نو د ده بل سپېره نشته دی د الله تباه کړي. د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم په منبر باندې ولاړ دی، جبریل علیه السلام د خیرې کوي او هغه پې امین وایي. نو الله دې موږ د هغه سپېرو نه بچو ساتي. نو دې میاشتې سعادتونه دې الله زموږ د ټولو نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.